مقصد د دې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له الله رب العزت دا کوم ژوند ورکړو هغه څنګه ژوند تیر کړی دی زموږ پیغمبر دا هغه څنګه ژوند تیر کړی دی موږ څنګه ژوند تیرو یو بل الله رب العزت هغه په کومه زمانہ کې پیدا کو چې د شر او فساد زمانہ هغه په څنګه ژوند تیر کو هغه تبلیغ کړی دی نو تبلیغ څنګه کړی دی جهاد کړی دی جهاد څنګه کړی دی کور کې معاملات کړی دی معاملات څنګه کړی دي خزي سره ژوند تیر کړی دی بچو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ هغه مبارک تاریخ بیان کړی شي کومه زندگی چې الله رب العزت ورکړی ده د نبوت نه مخکې د نبوت نه وروسته هغه ټول حالات بیان شي زما محترمو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت بیانول دې سره مینا دې سره محبت ودا په مینا اوریدل په مینا باندې د دې مطالعه کول دا په انسان باندې د الله رب العزت فضل وي د الله رب العزت احسان وي ودا د سلف طریقه هم و د صحابه کرامو چې غیب خپل مجالسو کې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سیرت بیانولو دا غي واقعګان به بیانول دا غي قصې به کولې رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مطلب څه دی دا غي د ژوند طریقه چې غي ژوند څنګه تیر کړی دی هغه ناس تپاستا هغه د مرګرو تربیت څنګه کړی دی کور کې ژوندۍ دا غي څنګه وا بهر ژوندۍ څنګه وا دا ټول په دې سیرت کې بیانېږي د سیرت ډیر زیات فواید دي او فائدې دا ده چې کله انسان سیرت مطالعه کوي د رسول صلی الله علیه وسلم سره مینه پیدا کیږي او دا یو حقیقت هم دی کم انسان چې د کم یو شی زیات تذکرہ کوي زیات ذکر کوي زیات بیانې نو دا غي محبت زړه ته کوزيږي او زیات ذکر او زیات تذکرہ د انسان د هغه شي کوي چې سره محبت وي دویمه فائدې دا ده چې انسان د قران په تشریح د قران په ترجمه باندې پوي شي چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت انسان مطالعه کوي هغه د قران په ترجمه پويږي د قران په سیرت پويږي د بعض خلک صرف د قران بس هغه خپل سوچ مطابق ترجمه کوي د رسول الله سیرت ته نه ګورون بیا خطا کیږي درېم پکې دا چې بعض د مسائل دي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت نه بغیر د انسان فهم او د انسان ذهن ته نه کوزيږي د زکات مسائل ور سره حل شي دعوت طریقه چې دعوت به مسلمان ته به څنګه دعوت ورکوم کافر ته به څنګه دعوت ورکوم مشر کشر له به څنګه دعوت ورکوم چا سره نرمي پکار ده چا سره سختی پکار ده دا طریقه دا ټول ترتیب چې کوم نه دا سیرت سره الله رب العزت انسان ته اساني علماء کرام لیکي چې انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت په ځان باندې کولاول او سیرت باندې په هی د پاره پکار دا چې د جاهلیت د زمانه سو واقعات او خبر وي چې جاهلیت په زمانه کې سو رسول الله صلی الله علیه وسلم رالو هغه په کې څه تصرف او څه تبدیلی هغه راوسته دا خو ډیر لوی کیسې دي د يهودو تاریخ د نصارو د عرب د جاهلیت د زمانه ډیر لوی تاریخ د پیغمبرانو واقعات او چې کم سیرت سره تعلق لري ما يتعلق بالسیره نو بس هغه مونږ بیان کو مختصر د ټول نړومبه مونږ لاړ شو اس علی سبیل الاجمال مختصر چې کائنات نو په دې دنیا کې سم نو څنګه حدیثو کې راځي کان الله ولا شیء غیره او د الله ذات او هغه سره بل هیڅ شی نو بل روایت کې راځي چې کان الله ولا شیء معه او د الله پاک ذات او هغه سره بل یو هیڅ شی نو نبی الله رب العزت اراده فرمایله د انسان نه د کائنات او د پیدائش نه 50000 کال مخکې الله رب العزت قلم پیدا کو قلم د انسان نه د کائنات او د پیدائش نه د کائنات د موجود کېدو نه 50000 کال مخکې الله رب العزت اراده فرمایله قلم پیدا کو قلم توي چې تقدیر لك اكتب بالقدر تقدیر لك تقدیر څه دوي چې الله رب العزت قیامت پورې څومره مخلوقات پیدا کړي او کم حال احوال دي بس داولی کا دا الله د علم نه علاوه
الله د علم نزان له یو پاڼه کولیګه یو تختی باندې لیکه فی رق منشور کولیګه دا بس الله رب العزت قلم ته حکم وکړه کار وکړه چې کله دا تقدیر ولیکل شو نو د دین 50,000 کال بعد الله رب العزت کائنات اراده فرمایله چې زمکه جوړوم ز اسمانونه جوړوم د دې په میس کې کم کائنات د داز جوړوم نو الله رب العزت ټول نړومبه په دې زمکه کې د زمکه د اوبو کې یو ګیس پیدا کو اوبو کې دین اسمان جوړ کو بیا د اغه نه بعد الله رب العزت د اوبو زمکه جوړه کړې ده د زمکه د اوبو نه د اوبې منجمد کې د غونډارې ته نه جوړ کو دین زمکه جوړه کو ول ارض بعد ذلك دحاها دا غي نه رسول الله رب العزت د زمکه تقسیم کو نو معلومه ده شو چې اول الله رب العزت زمکه جوړه کړه دا غي نه بعد الله رب العزت اسمانونو او د دې په مینس کې په دوه ورځو کې الله رب العزت بیا دا نور د انسانیت د پاره د ټول مخلوقاتو د پاره خوراکونه برابر کړ څومره خوراکونه وقدر فيها اقواتها څومره خوراکونه مدا کې بس یو اندازه الله رب العزت برابر کړ تاسو بداوي چې دا سمندرونه دي دومره ډېر وبګان دي تاسو ضرورت ده علماء کرام لیکي چې 80,000 نوع بوټي دي 80,000 نوع دي ته ضرورت ده الله پیدا کړی دي 80,000 مخلوقات 80,000 نوع مخلوقات الله پیدا کړی دي ته ضرورت ده بیا د دین بعد الله رب العزت اراده فرمایله چې زه انسان پیدا کوم انسان دا ټول مخلوقات جوړ شو دا اسمان او زمکه دي خوراک کوري ول اول نه برابر کو الله رب العزت دین رسول الله اراده فرمایله علماء کرام لیکي چې حقیقت کې دا دنیا الله د انسان د پاره جوړه کړې ده چې اراده فرمایله نو ټول فرشتو ته حکم وکړي چې تاسو لاړ شئ دنیا فرشتو ته حکم وکړي دنیا کو ګرځي د زمکه ټول زمکه تاسو خور راجمه کې حدیثو کې راځي بیان فرمایي چې الله رب العزت د ټول زینه قبضه راواغسه ان الله قبض قبضه من جميع الارض نسبت الله تکیږي په دی وجه باندې چې الله فرشتو ته حکم کړو نو خور رااله الله رب العزت په خپل لاس د قدرت سره الله رب العزت په دی خوره کې او بواچولي او د دین دای واغله خو د دین مخ کې څه چل شو دی باندې ډیره مدت تیر شو په دی خوره باندې ډیره مدت تیر شو قران تعبیر کوي من صلصال من حمیم مسنون چې دا خوره خراب شو بدبو پکې پیدا شو دا غي نرس الله رب العزت اراده فرمایله ادم علیه السلام کالبو ته جوړ کول نعش جوړ کو شپېته غزه وګد په جنت کې دا کې خو احادیث کرایي چې دې ټیم کې دوه کارونه وشو اولنې کار دا كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد ز پیغمبر ما غټیم ما ته نبوت میلو زما د نبوت فیصله کړو الله رب العزت هغه ټیم چې آدم علیه السلام د دې روح او د جسد په منځ کې یعنی لا انسان نو الله پاک لا روح نو اچولې د دې دا مطلب نه چې الله رب العزت پیغمبر پاک پیدا کړی دا بس هغه یو ځای کې موجود نه الله رب العزت دا اراده کړو چې ټول نړومبه د رسول الله نبوت الله لیکلو د رسول الله ته چې اول او اخر وي پس وجه ورته وي اول ورته په دې باندې وي چې الله رب العزت ټول نړومبه د دې نبوت لیکلو اخر په دې وجه وي چې ټول پیغمبرانو نه رسول الله رب العزت محبوب صلی الله علیه وسلم را لګلې دي دویم کار پکې دا شو چې شیطان خود دینه مخ کې الله رب العزت پیدا کړو قران کې راځي والجان خلقناه من قبل من نار السموم دا پیریان الله رب العزت د انسانیت نمخ کې پیدا کړو ډیر مخ کې پیدا کړو د اور نه پیدا کړو خالص اور نه دا پیریان الله رب العزت پیدا کړو ابلیس وغیرہ او دې ته په جنت کې بده ګرځېدو بده ته فل اجازه د چرالو چوکت آدم علیه السلام په دې ناش باندې یا آدم علیه السلام د جسد باندې د سلاړو لا روح پکې نه واچولې چې وکړه خلق خلق الله لا يتمالك الله رب العزت یو داسې مخلوق پیدا کړی د چې هغه په ځان باندې قدرت نه لري دغه دومره سوري دي نه سوري پکې دي کمال د چرته په د باندې قبضه ملو شو زبدا گمراه کوم دا اراده هغه ټیم الله ولا بیا دغه ورم کو انسان باندې ولا قوت او طاقت ورکو چې گمراه کی لګیا دي انسان باندې پوره طاقت او قوت شیطان ته حاصل دي بهر حال الله رب العزت سمود بعد اراده فرمایله چې آدم علیه السلام کې روح واچول ژوندې انسان شو الحمدلله ویلا حدیث وکړه چې ژوندې انسان شو نو آرام کوي په جنت کې پروت دی چې ګوري سترګو غړې دي یو زنانه ده چې تاسو کې زنانه ته وي الله رب عزت د غس پختینا حضرت حوا پیدا کړ تاسو کې
وای زستا د سکون د پاره الله پیدا کړی ما لیسکن الیه چې زما په وجه باندې تا ته سکون ملو شو. علماء کرام لیکي په دې وجه باندې دا زنانه چې کله په کور کې نو انسان ته سړی ته سکون خو چې زنانه خزه چې شرپسند او داسې نه نو انسان ته سکون ملاويږي. دا انسان د پر الله رب العزت دا د سکون ذریعہ جوړه کړی دا. بس الله رب العزت دی له بچی ورکول دی بخپلو کې ملاويدل. احادیثو کې راځي چې 10 قرون لس قرن پورې لس قرن لکه لس زمانو پورې دا سوایا، یعنی یو زمانہ علماء کرام وایي چې سل کاله والا یا د یو خاص قوم اوس مونږ وایي چې لکه دا زمونږ زمانہ د نسل کاله بعد به نور خلک وي نو د لس قرن تیر شوی. اسه تاریخي خبرو کې راځي چې زر کاله تیر شوی، خدا تاریخي خبرو احادیثو کې راغلي چې لس قرن تیر شوی دي ورسېدي. په دې کې ټول نیکان خلکو د الله رب العزت سره به مینه ساتله، پیغمبرانو سره به مینه محبت ساتلو. یو پکې صرف قابل دا سوچ دا خپل پلار د حضرت آدم خبره نه ومنله. هغه مشهور قصه ده د نکاح په باب کې، د نکاح مسله کوم هغه ورته چې نکاح وکاغل چې نه بیا الله رب العزت د طرف نه حکم رااله قران کې چې قرباني دواړو کا نو دې کې د حابیل قرباني قبول شو، د قابل قرباني الله قبول نه کړه چې هغه اخلاص کې فرق، نیت کې فرق نو بیا د خپل رور ته پس لکه دا اراده وکړه چې بس دې مړ کوم ځکه چې د وجه نه ذلیل شوم چې قرباني الله زما قبول نه کاغه ټیم کې به قرباني د حساب چا به قرباني وکا بس اسمان نه اور رالو هغه به ور سره بس ختم شو، هغه قرباني به خو خړل بس اور به خړل بس هغه سره به دا قرباني قبول شو، خلکو ته به دې سره معلومیدل. بیا د بنی اسرائیل پر دا ترتیب روانو. بیا وروسته زمانه کې بس دا الله رب العزت دا حکم واغسو د امت محمدی صلی الله علیه وسلم بس اوس دا حکم نه دی بس قرباني اور دغه کوي مخکې غنیمتونه چې کوم هغه هم اور برالو دا به خړل. به هر حال قابیل خپل دارور حابیل قتل کو، اوس پریشان دي ځکه چې اولنې قتل وکنه دینه مخکې قتل نو شوی په وګه باندې ګرځي قران کې راغلي دي چې بس د اوس پریشان دي چې د سره سوکما نو الله رب العزت یو کارغر راول فبعث الله غرابا يبحث في الارض چې بس هغه یو بل کارغه دغه په مخ کې قتل کو بس هغه کارغه لګیا دغه کنده کوي بس هغه خخي. الله رب العزت د انسان تربیت داسو کو. به هر حال د قابیل د نافرمانو باقی لس قرن پورې چې کم دی دا ټول نیکان خلکو. بیا د زمانہ رااله چې په انسانیت کې شرک آغاز کم زینو شغه بیان کو. شرک آغاز ځکه چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت بیانو چې موږ ته پته ولګي چې دا شرک د کم زینه شروع شو سره هغه ترازو د نوح علیه السلام د راتلون مخ کې دا غي د مبعوث کېدون مخ کې د آدم علیه السلام د خپل بچی یا د اولاد بچی یا د خپل شان پیدا شوی یا د اولاد بچی. قران کې داغه هم ذکر د 15 نیکان خلقو لا تذرن الهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. د 15 کسان 15 نیکان خلقو دی بس مړ شو چې کله مړ شو د نیکان خلقو صالحان خلقو واخل ډیر پریشان دي چې اوس موږ سکو به شیطان ولرالو د انسان په شکل کې چې تاسو ولې پریشان یې ولې یره موږ په دې پریشان یو چې دا نیکان خلکو دې به عبادت کول موږ ورته کتل موږ هم عبادت کولو هغه ته مخه کېږي د په شان بود بدل جوړ کوم د خپل عبادت زینو کې کېده بس ګوري ورته تاسو بیا عبادت کوئ ای خواب دا شروع شو. سموده بعد دې بس عبادتونه کول سموده بعد ورته چې تاسو دومره تکلیف کوئ چې یو عبادت خانه ته راجمه کېږي ټولو تاسو کارخانو کې یا مثال خپل کورونو کې بس به ورته خپل کورونو د پاره ول بوتان وغیرہ جوړ کړو دې په کورونو کې دا ترتیب شروع کړو. سموده تیر شو نو ورته چې تاسو چې کوم مشرانو هغه د دې عبادت به کولو نو الله رب العزت دا نیازبین مخلوق ده نو د دې په وجه الله رب العزت تاسو ناراضي کیږي تاسو د عبادت شروع کړئ نو دې څنګه شرک شروع کړي خلکو عبادت شروع کړي دلته نه بس شرک شروع کو. الله رب العزت حضرت نوح علیه السلام مبعوث کو هغه خلکو ته دعوت کو بار تاسو اورئ چې 9.5 کاله خلکو له تبلیغ ورکو 9.5 کاله خلکو له دعوت ورکو چې تاسو الله رب العزت حکم منی زما رسالت منی دې خبره نه منله یا قران کې ورته الله رب العزت حکم کړه. خبره ډېر تفصیلی د مختصر غونډه کو ټیم کمی مون سره اکثر الله رب العزت ورته حکم وکړي چې یو کشته جوړه کا بس هغه کشته جوړه کا خلک ورپسې خنداګان شروع کی چې موږ درته ویل نه چې دا لیونه د اول نبی اوس د نجار شو اوس نه ترکان جوړ شو دا لګیا د کشته جوړي او بل دا چې خلک کشته د نیر د سمندر غاړه سره جوړي او دا دلته په صحرا کې په خاریه کې جوړي چې موږ درته ویل نه چې دا نعوذ بالله لیونه دا وګور دا لیونه خنداګان شروع شو بس الله رب العزت عذاب راوستو
نوح علیه السلام ته ویل چې رب استزان سره خپل اولاد پدې کې کیناوه. نو کنعان داغه بچي واغه نافرمانو هغه ور سره کینا ناسود الله په حکم هغه د ځان سره پرې نه خو 3 بچیو هام سام او یافیس دا نمونه یاد ساتي دا به رستو پکاري اخره کې خبره کو دا 3 بچی ځان سره کینول او مور پلار د مسلمانانو چرته نه معلومیږي مسلمانانو قران ول والدیه دعا کوي رب نجربا ما سره کوم مرګري دي مؤمنان دا وبخه ما وبخه زما والدین وبخه معلومیږي چې پیغمبر چا د پر دعا کوي هغه مؤمن کافر د پاره پیغمبر دعا نشي کوله. بس الله رب العزت عذاب را وست قران کې بیان دی حتى اذا جاء امرنا وفارت النور چې تنور کې وبرا وخت وبرا اوخټ کې دو بس ډیر زیات وبشوي د غرونو د سرونه پکې پټ شو. الله رب العزت ټول خلک په لسم رجب باندې کتابونه لیکي غالبا د عذاب شروع شو او بیا په لسم محرم باندې دا عذاب ختم شو. الله رب العزت دا کشتی واپس په لسم محرم د عاشوري پر ورځ باندې دا راخته کا او مسلمانانو ته نجات ملو شو او مسلمانان په امن سره شو او د نوح علیه السلام ته هم الله رب العزت هغه کوم دغه دشمنانو ټول ختم کو. صرف د نوح علیه السلام قران کې صفات صورت کې غالبا راځي چې د نوح علیه السلام اولاد الله رب العزت پاتې کو. نور چې څومره خلک ټول الله رب العزت ختم کو. کافرانو هغه ختم کو کم نیکان خلق هغه بداغي اولاد چې کم دغه مخ کې نه دي تلي. د نوح علیه السلام اولاد چې کم دغه الله رب العزت مخ کې بوتلې دي. دا 3 بچي د دین به نور اولادونه پیدا شوی دا رسوایو. نوح علیه السلام تاریخي خبره دي بعض اوقات د ذهن نه لګه خادي خوښ. نوح علیه السلام الله لاندې راوستو د 3 اولاد د دین به نور د ټوله دنیا چې کوم خوره شوی د 3 بچونه سام هام یافسنا د دین دا قران کې راځي وجعلنا ذريتهم الباقين چې د دین مونږ الله رب عزت بیان فرمایي چې مونږ د دین د نور اولاد چې کوم د دنیا بس مونږ د دین خوره کا د چانه د 3 سام نه هام او یافسنا مونږ د ټوله دنیا خوره کا. علماء کرام دلته یو بیان کوي اثر ذکر کوي چې کله انسان نیک عمل کوي نو دې په اوو پیړو کې الله رب العزت د نیکان خلق به پیدا کوي. اوو پیړی یعنی اوو نسل کې به الله رب العزت د نیکان خلق پیدا کوي. او کچرته دا بد ویني الله رب العزت په اوو پیړو کې یا په اوو نسل کې د نیک انسان نه پیدا کوي. یعنی تاسو ګورئ څوک نیکان خلق نو تاسو دا پوښی د پلار د نیک واغ داغه نیک بختی الله ته خو خدانو دای نیک کړي که سوچ نیک دا مو واجب زنه کې سا پلار ستانه کې به یو نیک عمل کړي داغه په وجه باندې الله رب العزت ته نیک کړي. په دې 3 بچو کې الله رب العزت دا سام چې کوم دي سام په اولاد کې الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کړی دی. د ټوله نسب چې کوم راځي هغه د سام پورې راځي. سام بارکی راځي کتابونه لیکي چې سام په اولاد کې ابو العرب والفارس والروم دا 3 چې کوم دي دا 3 قوم یا دا 3 قبيله دا د سام په سوق ابو العرب فارس روم. دویم کم بچو یافسو د یافس په اولاد کې ابو ترکان چې څومره دي دا د یافس اولاد دي. دویم ورسره یاجوج ماجوج دا د یافس اولاد دي. او دریم سقالبه دا د یافس په اولاد کې یاجوج ماجوج چې کوم دي تاسو بداوي دا بس زناور یا د انسانان دي. دا الله رب العزت پیدا کړی دا د نوح علیه السلام په اولاد کې دی. دا الله رب العزت پیدا کړی د قیامت سره لند بدا بیا راځي. ورسره موږ نه پټ دي مونږ ته نخ کړي الله پټ کړی دي. او دریم هام ابو القبط د په اولاد کې ابو القبط راځي او سودان او بربریان په دې کې راځي. قبطیان څوک دي؟ دا فرعونیان چې څومره د موسی علیه السلام په زمانه کې دا الله رب العزت د هام په اولاد کې پیدا کړی دي. نو موږ د چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم اولاد چې کوم دي هغه د سام کې راځي. د سام دا ډیر اکثر پیغمبران مفسرین لیکي علماء کرام چې اکثر پیغمبران کوم دي هغه الله رب العزت د سام په اولاد کې را پیدا کړی دي. دا ټول تاریخ بیانولو مقصد څه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کم زینه داغه د خاندان شروع شو یا داغه د قبیله شروع شو دا ټول کم تاریخ د مونږ هغه د لپاره بیان کو وای شي په خبره باندې. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کم نسب چې دا په سام کې سام ابن نوح دا به عرب په 3 قسمه باندې ان شاء الله را روانه جمعې نه داغه ټول ترتیب کو. دي کې یو خبره بل پاتې شو دا قابل یو ګناه کړو وسی کړو قتل کړو چې قتل کله هغه کو ناغه الله رب العزت داغه دا قتل الله ته ډیر ناخوښ ولې د یو نیک کار نه بلکې د ګناه کار بنیاد د کېخو. نو قیامت پورې چې څومره حدیثو کې راځي قیامت پورې چې څومره ګناهونه څومره ناحق قتلونه کېږي د دې صدا پکې قیامت پورې څومره ناحق قتل چې کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی
لا تقتل نفس ظلما الا كان على آدم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل. چې قیامت پر څومره انسانیت نه حق قتل کیږي باغی کی پوره حصہ چې کوم دا غدا قابل ده. او به تاسو دا وای چې د قتل خود کړي د مثال الله مکه د کړي د نو قابل ته د سزا ورکول کیږي. هغه د یو ګناه کار بنیاد کې خو موږ ځان سره سوچو چې د ګناه کار بنیاد موږ کې نه دو کني قیامت پورې چې هغه څومره ګناه پاغه باندې کوي څومره نافرمانیان کوي څومره د الله رب العزت حکمونه ماتي پاغه کې به زمونږ حصہ چې موږ دا سونه کو. د سیرت بیانولو مقصد څه شو؟ مقصد لبلګرا شو بس 3 منټه. مقصد د دې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له الله رب العزت دا کم ژوند ورکړو هغه څنګه ژوند تیر کړی دی. زمونږ پیغمبر دا هغه څنګه ژوند تیر کړی دی زمونږ څنګه ژوند تیرو یو بل الله رب العزت هغه په کومه زمانہ کې پیدا کو چې د شر او فساد زمانہ هغه په کې څنګه ژوند تیر کو. هغه تبلیغ کړي دي نو تبلیغ څنګه کړي دي، جهاد کړي دي جهاد څنګه کړي دي، کور کې معاملات کړي دي معاملات څنګه کړي دي، خزې سره ژوند تیر کړي دي، بچو سره تیر کړي دي، مرګرو سره تیر کړي څنګه ژوند تیر کړي دي، تاجر رسول الله تجارت څنګه کړي دي، دروغ په کې ویل کنه موږ به تناغه خپل چې کوم زمونږ مقصد دی موږ به تنال صرف د کیسو په سوچ نه چې بس قصې دی او بس دا فلان کې قصه ودا قصه نه نه موږ مقصد لو تربیت به موږ خپل تربیت به موږ کوو چې الله رب العزت زمونږ رضا شي موږ خپل ژوند خسته کو. الله رب العزت حقيقي مانو سره عمل کولو توفیق راکړي.